عوامو له طرفې د مولانا طاهررحمان صاحب او زمونږ د صوبې کوم مشران دي د ضلعې کوم مشران دي د تحصیل د یونین کونسل د ټولو شکریه ادا کوم. نن هغوی په موږ باندې ډېر احسان وکړو چې موږ له راغلل او دلته په موږ ځای کې موږ ته مثال یو څو ښې خبرې وکړي. زه ټیم کم دی ډېرې خبرې نه کوم، خو د مولانا صاحب ته یو درخواست کوم، زموږ د دې خلکو یوه مطالبه ده انشاءالله تاسو نه ترقیاتي کار نه دی، صرف او صرف زموږ امیر المؤمنین نن چې د مسلمانانو د ټولې دنیا په سطحه باندې امیر المؤمنین د حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب چې دې شکفه درته انشاءالله میلیون مارچ دپاره راولي، دغه یو درخواست کوو او د دې تاسو ټول تایید وکړئ انشاءالله. د دې مشرانو ډېره شکریه ادا کوم. دا حقیقت دی، دا جمعیت علماء اسلام حق او سچ پارټي ده. څنګه چې مولانا غلام صادق صاحب ویلي، زموږ بابا او حاجي دلاور خان صاحب هغوی به دې ته یو ښه پارټي ویله، موږ هم ورته دننه ښه ویله، خو څه خانداني مجبورۍ وې انشاءالله زموږ ټول خاندان به انشاءالله ستاسو خاطبان وي په خیر وي او د دې جمعیت علماء اسلام خدمت به کوو په خیر وي انشاءالله. او زموږ ډېرې به ستاسو دپاره د خدمت دپاره د دې مشرانو د علما کرامو دپاره کلا وي انشاءالله. موږ که دې پارټۍ ته راغلي انشاءالله بغیر لالچه بغیر ودې او نه زموږ د ټکټ ته مشتهي نشته انشاءالله. کله که چېرته دې پارټۍ موږ کې څه صلاحیت لیدو خو موږ یې اعتماد کوو، موږ به پرې لبیک وایي په خیر انشاءالله. زه د خپل خاندان د ټول کور د طرفې د مولانا طاهررحمان صاحب او د جمعیت علماء اسلام چې څومره کارکنان دي او څومره عهدیداران دي د هغوی شکریه ادا کوم چې موږ له یې دومره عزت راکړو، الله دې دوی له عزت سره ورکړي. والسلام.